چې چاته حی نه حی کینسر وي بلر پشر وي هر چې مرض وي خو تاسو زما په دې وظیفه عمل وکړئ چې سوایم یوې سورج پس کو تخ کېدو ته لا نړۍ زه جرم در کوم زه به په دې علاقه تېرېږم وایي تا دروغ ویل اللهم صل على سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم 1500 پیری یو پیر وایي بیا به تاسو او یا پیری وایي خدای تاسو د شیخ صاحب دا چیلنجي وظیفه چې کوم دی دا واورېدله د دې طریقه کار چې کوم دی هغه شیخ صاحب مختصر چې کوم دی نو هغه بیان کړی دی زه تاسو ته لږ تفصیل سره وایم ځکه ډېر ملګري اکثر بیا تپوس کوي او په دې باندې نه پوهېږي ګورئ چې شیخ صاحب فرمایي چې د چا بلډ پرشر وي های کینسر وي یا سخته بیماري وي هغه دپاره دا چیلنجي وظیفه چې کوم دی شیخ صاحب ښودلې ده شمس العارفین صاحب د دوی نوم دی د بنیر سره تعلق لري یو ډېر ښه عالم دین دی یو فعلي طریقت دی زما عزتمندو دغه ویلي دي چې کوم یو انسان سخت بیمار وي هغه دی 1500 پیری اول دا درود شریف اللهم صل على سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم دا درود شریف د 1500 پیری یو ځل وای دا به در لپاره پوښ شي بیا به روزانه او یا ځله وای او د هغې سره به یو او یا قرته 71 بار یا حی یا قیوم دا وای او مریض دی وای یا که مریض نشي ویلی بل سړی دی ورله وای او په مریض باندې اوبه چې کوم دی نو هغه څکئ انشاءالله په 21 ورځو کې به شیخ صاحب فرمایي چې تاسو له الله رب العالمین صحت درکړي او تاسو به صحتیاب شئ زما عزتمندو یو عمل دا ښودلی دی دویم عمل شیخ صاحب دا ښودلی دی چې کومې د 1000 روپو دوايانې ته استعمالوي د 2000 دوايانې استعمالوي په هغې کې چې کوم دی نو لږې روپۍ د الله رب العالمین په لاره کې صدقه کول خیرات کول مثال په طور باندې 1000 روپۍ دي یا 2000 روپۍ دي په دې کې 400 روپۍ راواخله او په فقیرانو مسکینانو باندې هغه وویشه یو لۍ ورکړې دوه لۍ ورکړې درېو لۍ ورکړې هغوی دپاره دا تقسیم که په هغوی باندې او د هغې نه وروستو خپله نوره دوایي چې کوم دی هغه استعمالوه دوایي خپله مه پرېږده د هغې سره سره ته په دې باندې عمل کوه انشاءالله الله رب العالمین به تا سره دغې سختې بیمارۍ نه چې کوم دی هغه صحت درکړي او ته به د دې نه چې کوم دی هغه خلاص شي او دا نو وظیفه چې کوم دا په ډېرو کتابونو کې چې کوم دی هغه ما لیدلې ده او په ډېرو کتابونو کې چې کوم دی هغه لیدلی شوې ده زما عزتمندو لوی لوی شیوخو چې کوم دی هغه دا د هغوی لپاره یو معمول دی زما عزتمندو نو تاسو یې زده کوئ دعا کلمات څه دي اللهم صل على سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم او دا وظیفه چې کوم ده دا زمونږ د طالبۍ د دوران چې کوم دی نو په هغې باندې زه عمل کوم الحمدلله زمونږ یو شیخ صاحب یو حضرت استاد محترم هغه چې کوم دی نو موږ ته دا وظیفه ښودلې وه او په هغې باندې زه عمل کوم انشاءالله الله رب العالمین چې کوم تکلیف وي الله رب العالمین ډېر زر انسان ته چې کوم دی په دې سره شفا ورکوي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته